زمارونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کچرته مرګ دا صرف او صرف په جهاد کې او په تور باندې راتللې نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ الله جل شانه دی مسلمانانو ته د قدرت یو نه خبرې خیدا والله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې مقابله کړې دي چې ذهن ورته حیرانېږي. ما خپل خیبر لایبرری ورته وي په خیبر بازار کې دلته زه ورغلم زما څه کتاب د افتا د پاره پکارو ما مفتی ګوهرلی صاحب سره افتا کوله یو څه کتاب چې دی دا زما پکارو غالبا تکافل کی شرعي حیثیت دا بیمه چې ورته وي د دې شرعي حیثیت څه شی دی بیمه جایز ده که ناجایز ده که جایز ده په کومو طریقو باندې که ناجایز ده په کومو اصولو باندې نو دا کتاب نه ملاوي دلته زه ورغلم ډېر ګران یې راته راکړ نو هلته ما یو کتاب راواغسته د خالد ابن لیکلی انګریز دی او د دنیا عظیم سپاسالاران د دې کتاب غالبا دقسې نوم دی او په اردو کې دا اصل لیکل شوی په انګلیش کې دی خو اردو ته ترجمه شوی د دې کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په څوم اول که په څوم لمبر کې لیکلی دی چې دام د اسلام یو عظیم سپاسالار یو جنگي سپاسالار تیر شوی دی ګوره کافرانم د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې دی داغه د شجاعت او داغه د جهاد داغه زړه د ورتیا داغه چې اسلام ته کومې قربانیانې ورکړي او کوم جنګونه کړي کافرانم داغې قایل دي دا ځینې پښتانه وایي خالد ابن ولید رضی الله عنه چې دا پښتون ټیک شوه په غیرت کې بالکل پښتون په زړه ورتیا کې بالکل پښتون و خو ګورې نور ژبه د هغه عربي ده هغه عربي نسل دی قریشي دی دا تاسو ته چا ویلي چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا پښتون نو ښه که ته وې نه موږ چې ورته کومه پښتو ویو چې ګینې د هغه ژبه پښتو وه ژبه یې پښتو نه وه که ته وې چې د غیرت او د حماست او د زړورتیا د وجې نه ورته پښتون ویمه بیا ټیک ده خو نه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پښتون نه دی هغه سوچه عربي نسل دی زمارونو د داسې جنګونه کړي د اسلام دپاره داسې جنګونه شته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره لس کسان دی او اخوا کافران زر دی او د په حمله کړې ده داسې جنګونه شته چې دشمن لښکر چې دی څه د 1,20,000 دی او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره صرف 10,000 مسلمانان دي جنگ کړی دی جنگ ګټلی د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ جهادي ژوند دا مطالعه کوي تاسو ته به پته ولګي په سر باندې به د ویښته ودرېږي بیهوشي به در باندې راشي پرکالي به در باندې راشي چې اسلام د پاله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا څومره قرباني نه ورکړي بلکې ځینې د کافرانو بادشاهان او پهلوانان دوی به صرف د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ لیدلو ته راغلل راغی ملاقات به ورسره وکړو ورته به وایي څه خالدي رضی الله تعالی عنہ وایي او زه خالد تعالی عنہ هغه به چې ورته لاندې باندې ولیدل دا خو نه د قد نه انتهایی درجه لوړ دی هغه به چې کله د بدن مطالعه کړه د عقیده به مطالعه کړله چېرې ده کې دا قوت دا طاقت دا زړورتیا د کومې خوا نه راغلې ده نو هغوی ته پته ولګېده چې دوی یو الله مني دوی یو پیغمبر مني دوی یو قرآن مني او دغه پیغمبر دوی ته د زړورتیا درس ورکړی دی دوی د مرګ نه وروسته یو بله زندګي مني دوی شهادت ته داسې خوشحالېږي لکه تږی د 10 ورځو تږی چې یخې اوبه یخ شربت هغه ته میلاو شي دوی د مرګ نه وروسته بله زندګي مني د هغې دپاره تیاری پکار دی دوی چې مړه شي د مرګ نه ورته د ژوند نه ورته مرګ خوښ دی نو هغه کافر به لاس ورکوي ماتم اسلام زم مسلمانېږم د ده په لیدلو باندې به کافران مسلمانېدل خو دا چې کله وفات کېږي د بستره باندې پروت دی او ډېر جاړي خپل ملګري ورته راله بچي ورته راله وی خالد رضی الله تعالی عنہ تا خو پلان کې جنگ کړی دی دا جنګونه دي کړي دي دلته د شریع اسلام ته فتح نصیب کړي دلته د مسلمانانو ته فتح نصیب کړي جاړې ولې د څه نه یېرېږي ته خو الله جل شانه ته ډاډه روانې ته غازي ته مجاهد ولې جاړې یاره وایي جاړم په دې باندې چې دومره جهادونه مې وکړه دومره جهادونه مې وکړله او دا د نن په خپله بستره باندې ما ته مرګ راځي کاش کې چې زه شهید شوی وی او دا بدن مبارکې داسې غوټي غوټي چې په د بدن 1 انچ ځای داسې خالي نه و چې په هغې باندې د تورې د نیزې د غشي ګزار نه یې خوړلی
د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بدن دا هر ځکه لګیدل او دا سه ټوټه ټوټه شوی د الله جل شانه د دین د پاره خو ولي چې الله جل شانه ورته مقدر کړی و چې ته په خپل بستر باندې وفات کیږي په خپل بستر باندې وفات شو خالد ابن ولید رضی الله عنه نو خبره مې دا کوله چې ګوره کده دین تیریږي که زه چرته د کافرانو خلاف جهاد ته وتما نو زه به ګوره مل شمه نه دا خبره د ستا کمزوري ده کله چې ستا مرګ مقدري نو هغه به ګوره تا ته بستره کې مرازي هغه به ته په ښایسته په لوکس ګاډي کې ناستي هم مرګ به درته راځي هغه به ته ایسي کمره کې ناستي هم مرګ به درته راځي هغه به ته د بچو سره روټۍ ته ناستې هم مرګ به درته راځي او به ته د دوستانو سره پروګرامونو ته تللی مرګ به درته راځي مرګ مو تا پسې لګېدلی دی د مرګ فرشتې ته الله جل شانه لیست حواله کړی دی هغه خبرې ختمې دي د هغې دپاره تیاری په کار دی د مرګ نه یره مه کوه د مرګ دپاره تیاری وکړه تیاری